أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 110. کنتم خیر امت تاسو غور امتی اخرجت للناس تاسو استلشوی للناس تخلق د نفع د پارا تأمرون تاسو حکم کوي بالمعروف د نیکی وتنهون او تاسو من کوي عن المنکر د بدینا وتؤمنون او تاسو ایمان لرئ بالله په الله باندې ولو آمنا کچری ایمان راوړی وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیرا لهم دا به ډیره غوره وه د دوی دپاره منهم المؤمنون بعضو د دوی نه ایمان بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي وو واکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه نافرمان وو فاسقانو. دې آیتونو کې د دې امت فضیلت ذکر شوی دی چې تاسو غوره امت یې بهترین امت یې او بهتروالی مو په څه باندې دی چې تاسو د خلکو د نفع دپاره رایستلی شوي یې، یعنی تاسو الله رب العزت غوره کړي یې منتخب کړي یې د خلکو د نفع دپاره او خلکو ته نفع رسول څه دي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو به خلک نیکو ته رابلئ او خلک به د ګناهونو نه منع کوئ. دا د دې امت پهچان دی او دې امت ته چې دا فضیلت ورکړل شوی دی دویمه سپاره کې ذکر شوی دی وکذلک جعلناکم امة وسطا. الله وی تاسو ما معتدل امت ګرځولی. معتدل ستاسو به هر یو څیز معتدل وي، نه پکې افراط شته دی امت کې، نه پکې تفرید شته دی. معتدل امت د څه دپاره؟ وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. د پاره دې تاسو په خلکو باندې په ورځ د قیامت گواهی وکړي. نو دا امت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت دا په خلکو باندې گواهی کی په ورځ د قیامت باندې. نوح علیه السلام براشي ما 9.5 کاله د خلکو ته تبلیغ کړی دی، خلک په انکار وکړي چې موږ ته د تبلیغ نه دی کړی. نو دا امت په گواهی وکړي چې الله پاک بېشکه نوح علیه السلام 9.5 کاله د خپل قوم د تبلیغ کړی دی، دروازې او د شپې را بللی دي، تیاره کې رڼا کې را بللی دي، یوازې ورلتلی دی، په جمع ورله دعوت ورکړی دی، خو دوی د نوح علیه السلام خبره نه ده منلې. نو خلک په اعتراض وکړي چې الله پاکه دا امت خو زموږ نه ډېر وروستو راغلی دی، دوی خو په هغه وخت کې نو الله به دوی ته سره د علم وفرمایي چې تاسو خو په دغه وخت کې نه وای. نو امت په ورته ووایي چې الله پاکه مونږ نو په هغه وخت کې، خو مونږ ته تا قرآن مجید کې ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم را د خپلو احادیثو کې ویلي. نو نبی علیه السلام براشي په دې امت باندې به گواهي وکړي چې الله پاکه زما د امت ټیک وي. تا د قرآن مجید کې فرمایلي چې نوح علیه السلام 9.5 کاله تبلیغ کړی. نو الله پاک په دې گواهي دا قبوله کړي. نو دا اوچت امت دی او د غوروالي وجه دا ده چې دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. نو یوه مستقل ډله
چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دا هو فرض کفایه ده او په امت باندې فردن یعنی خلق الله طرف ترابلی خو په شرط د دې چې د الله د ربللو علم دی سره دی یو سیز حکم دی ورکوي نو چې دی دوره پوه شي دا سیز فرض دی کو واجب دی د علم ورسره وي نو الله غي بدی غسیس ته خلق رابلی او چې د کوم ګناه نه منکین چې دوره ته پته شي دا ګناه دی دا حرام سیز دی د دې وجه نه زه د دې ګناه نه منکوم نو پاغي ورته علم حاصل نو مستقل ډله دا فرض کفایه ده چې دا په امت کې ګرځي او خلق چې کم دین نیکو طرف ترابلی الله طرف ته خلق رابلی او په هر کس باندې فردن دا کار لازم دی چې دې امر کوي د معروفاتو او د منکراتو نه چې کم دې منع کوي یو ګناه ستا مخکې کیږي نو کو تا سره طاقت وي نو په لاس سره منع کو طاقت نه وي نو په خلی ورته وایي دا کار بد دی او کو دغه طاقت نه وي نبی علیه السلام فرمایي چې په زړه کې بد وګڼي چې دا کار د کست کار د ګناه کوي وذالک اضعف الايمان او دا د ایمان د ټولو نه کمه درجه نو دی او آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دې امت فضیلت ذکر کړی دی او حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیات په تفسیر کې لګي چې کم سړی خپل ځان په غوړ امت کې شامل ورغواړي نو دې د الله شرط پوره کړي د الله شرط څه دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دې به خلق نیکو طرف ترابلی او خلق په د منکراتو نه منع کی نو ضروری نه ده چې یو سړی د خامخا سلور میاشتې ولګي بهتره خبره ده چې یو سړی سلور میاشتې ولګي د دعوت کار کوي او کو دغه چانی لګول نو اسیم یو سړی نیکه ته مونږ تاسو را بللی شو بلار باندې راځو چې تر موږ دعوت ورکو یا یو سړی مونږ نه کوي نو مونږ لړ شو هغه د موږ دعوت ورکو چا باندې حج فرض دی او حج نه کوي نو مونږ د حج دعوت ورکو دغه رنګ یو سړی په ګناه کې مبتلا دی نو هغه لړ شو د ګناه نه منع پلاس زموږ طاقت نشته د حکومت وخت اختیار دی داغي سردا اختیار حاصل دی نو مونږ تاسو نشو منع کولی ځکه مونږ سره هغه طاقت نشته دی بیا فساد جوړیږي لکه څنګه چې زموږ په ملک فساد جوړ دی یو کس قتل وکي بل کس راپاسي خپل بدل واخلي نو دا غنور کورنۍ راپاسي نو دا غنه دوه درې کس ولي نو غیر راپاسي دا غنه سلور ولي نو په ملک فساد خوريږي په دې سره کو دا کار په ځای د خلکو حکومت کولی کې اساس حکومت اغستلی نو دا فساد بیا نه جوړېدو دا فساد ځکه جوړ دی چې زموږ سره هغه اختیار شته دی نه موږ اختیار په خپل لاس کې اغست نو په جبه باندې منکو خو د دې لپاره چل سلور میاشتې چې ولګي دا به وته چلوخي چې څنګه به دعوت ورکړي څنګه به سړی نیکو طرف ترابلی څنګه به سړی د ګناهونو نه منع کوي مامون الرشید بادشاہ ته چې په سخت کلامه سره دعوت ورکو نو هغه ته فرمایل چې الله پاک ستانه غوره حضرت هارون او حضرت موسی علیه السلام زمانه زیات او ناکاره فرعون ته چې کوم دیره لګلیو نو ورته فرمایل چې فقول له قولا لینا هغه فرعون ته چې کوم دی په نرمۍ سره نصیحتو کا شاید چې هغه د نصیحت قبول کړي نو په نرمۍ سره به دعوت ورکړي نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دې امت فضیلت ذکر کړی تاسو را استل شوی تاسو چاڼ شوی یو سړی وي په دې امت کې یو سړی را پاسي هغه وي چې زه د دعوت او د تبلیغ کار نشم کولی زه خلک نیکو ته نشم رابللی زه خلک د ګناهونو نشم منع کولی وي دروغ وي ځکه کو دا کار نشوي کولی دا صلاحیت الله په دې کې نه وي ښودلی نو الله به دې امت کې نه پیدا کو بل امت کې به پیدا کړي خو چې دې امت کې الله پیدا کړی دی نو دې کار لپاره منتخب کړل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کی مخکنو امتونو انبیاء علیهم السلام دا کار کو چې پیغمبر بلاړو مهنت په ختم شو خلک به گمراه کېدل اخره کې الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو نو په نبی علیه السلام د ختم نبوت په صدا کې الله پاک دا کار د هر امتی په ذمہ باندې ولګو هر امتی به امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر وکړي هر امتی دا ذمہ داری چې څوک ځان د نبی علیه السلام امتی ګڼي نو دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر نو دې آیاتونو کې د دې فضیلت ذکر دی چې کنتم خیر امه تاسو غوره امتی اخرجت تاسو را استل شوی للناس د خلقو د پاره یعنی د خلقو د نفع د پاره تأمرون تاسو به حکم کوي بالمعروف د نیکی وتنهون تاسو منع کوي عن المنکر د بدینا وتؤمنون او تاسو ایمان لرئ بالله په الله باندې تاسو به ایمان راوړئ بالله په الله باندې نو دلته امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخ کې کړو او ایمان ورستو کو حالانکه ایمان مخ کې پکارو انساني ذهن خو دلته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اهمیت ته اشاره ده چې دا دومره اهم ده چې الله پاک جل شانه دلته مخ ته کړی نو د دې اهمیت ته په دې اشاره ده
وتؤمنون بالله تاسو ایمان بلری بالله بالله باندې ولو آمنا کچری ایمان راوړی وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیرا لهم نو دا به ډیره غوره و د دوی دپاره ډیره بهتره به د دوی دپاره منهم المؤمنون بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي وو لکه د عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان واکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه فاسقان نو د اهل کتابونو د یهود خصوصا د یهودو نه او عموما د نصواراو نه د دواړو ډلو نه ډیرو کمو خلکو ایمان راوړی او د هغې وجه دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان نه راوړي کوم سړي په زړه کې ضد وي که نه نو ده ته الله هدایت نه نصیب کوي حالانکې دوی خو ناپوهه نه دوی ته خو ښه پته وه چې د الله پیغمبر دا په حقه پیغمبر دی خو دوی د ضد د وجې نه د دنیا طلبۍ د وجې نه د خپلو مفادو د وجې نه په نبي علیه السلام ایمان نه راوړي دوی ځکه ډېرو کمو خلکو د یهودو او نصواراو نه ایمان راوړی دی لن یضروکم هیڅ کله به دوی ضرر نشي رسولی تاسو ته الا اذا مگر لږ د ژبې ضرر د دې نه مخې ته واقعه کې تیر شي چې صحابه چې کوم د اوس او د حضرت د قبیلې نه مسلمانان شي نو هغوی په منځ کې هغه یهودي سازش وکړو او دواړه چې کوم دی په جنګ باندې کړل بیا نبي علیه السلام راغی هغوی بیا توبه وویستله یو بل له یې غاړې ورکړلې یو بل نه یې معافۍ غوښتلې ویې جړل په کار باندې ستومانه شو نو دغې هغې واقعې طرف ته اشاره ده چې لن یضروکم هېڅ کله دوی ضرر نشي رسولی تاسو ته الا اذا مگر لږ د ژبې ضرر صرف کنځر ویل به درپسې وروستو کوي نور دا یهود او نصواره دي کو هر څومره کوشش کوي خو تاسو ته مسلمانانو ته ضرر نشي رسولی و ان یقاتلوکم کو چېرې دوی جګړه کوي تاسو سره یولوکم نو یولو نو دوی به وګرځي تاسو ته الادباره شاګانې خپلې یعنې اوبه تښتي کو چېرې دوی تاسو سره جګړه شروع کړي نو دوی به تښتي ځکه هر کافر دا بزدله وي دی تښتي دی به خامخا تېښته کوي نو نبی علیه السلام د الله پاک فرمایي کو چې دوی تاسو سره جګړه کول غواړي نو دوی تاسو سره جګړه نشي کولی دوی به تښتي ثم لا ينصرون بیا به دوی سره مدد نشي کولی یعنی مدد به د مسلمانانو سره کولی شي او مسلمانان به د الله د مدد د وجې نه په دوی باندې غالب شي دي او مغلوبه شي دي به وتښتي ضربت اچولې شوې ده علیهم په دوی باندې اچولې شوې دی علیهم په دوی باندې الذلة ذلت اینما ثقفو هر ځای چې دوی وموندلی شي په هر ځای کې چې دوی وي نو په دوی باندې د الله پاک جل جلاله ذلت دی الا بحبل من الله مگر دا چې دوی منګولې لګولي وي د الله په رسۍ الا حبل اصل کې رسۍ ته وي الا بحبل من الله چې دوی مضبوطه نیولي وي د الله رسۍ وحبل من الناس یا دوی مضبوطه نیولي وي د خلکو رسۍ یا دا معنا یا دوی منګولې لګولي وي د الله په رسۍ وحبل من الناس یا دوی منګولې لګولي وي د خلکو په رسۍ دا معنی هم ټیک ده یا کو دا معنی کوي چې بحبل من الله مگر دا چې دوی د الله په ذمہ دارۍ کې وحبل من الناس یا د خلکو په ذمہ دارۍ کې دا ټولې معنی ټیک دي نو په دوی باندې د الله پاک ذلت دی هر ځای کې چې دا یهود او نصواره وي په دوی به د یهود خصوصا په دوی د الله ذلت دی به ذلیله وي رسوا به وي هر ځای کې چې دی خو د رسوایۍ نه دوی په دوو وجو سره وتلی شي یا دا چې دوی د الله په ذمہ دارۍ کې راشي اسلام قبول کړي یا دا چې دوی د خلکو په ذمہ دارۍ کې راشي بحبل من الله نه مراد دا دی چې دوی اسلام قبول کړي د یهود اسلام ته راشي مسلمانان شي نو دوی به د ذلت نه ووځي یا دا چې دوی د مسلمانانو ټیکس قبول کړي جزیه قبول کړي نو په دې صورت کې هم دوی د الله په ذمہ دارۍ کې رالل د دوی وینه بیا داسې محفوظ ده لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظ وي نو دوی به د ذلت نه وځي او دویمه درجه دا ده چې بحبل من الناس یا د خلکو سهاره واخلي د دوی به خپل حکومت نه راځي دا ذلت دی په د یهودو باندې ځکه دوی انبیا قتل کړي دي دوی د الله پیغمبر ته تکلیف رسولی دی نو د دوی به خپل حکومت نه راځي اوس کو څوک د اسرائیلو سوال کوي چې اسرائیلو حکومت راغلی دی نو هغه بحبل من الناس دی د امریکې سهاره یې اخیستې د هغې په اوږو باندې ټوپک ایښی یعنې د هغې په مرستې سره هغې جنګېږي نور د هغې خپل څه طاقت نشته مثال د انګور د بوټي دی بل پورې ځان انخلي په بر باندې خیږي نو د دوی به خپل یا بحبل من الله یا به دوی ایمان راوړي مسلمانان کېږي به یا به د مسلمانانو غلبه مني ټیکس به چې کوم دی ورکړي جزیه به ورکړي دا به قبلي او دویم صورت دا دی چې د یو حکومت سره معاهده کوي د هغې په امن کې به راځي لکه څنګه چې اسرائیل د امریکې ټټوان دي نو ضربت
اچول شوی دا علیهم اچول شوی دی علیهم په دوی باندې الذلت ذلت رسوایی اينما ثقفو هر ځای کې چې دوی وي الا بحبل من الله مگر دا چې دوی منګولې لګولې وي د الله پر سي یا الا بحبل من الله مگر دا چې دوی د الله په ذمہ داري کې راشي وحبل من الناس یا د خلکو په ذمہ داري کې راشي وباء او اختشوي دي دوی بغضب من الله د الله په غضب باندې وضربت او خورشوي دي وضربت او اچول شوی دا علی اچول شوی دی علی اچول شوی دا علیهم په دوی باندې المسکنه محتاجی ذالک ودا په دی وجه باندې بانهم چې بشک دوی کانوا یکفرون دوی انکار کو بآیات الله د الله د آیاتونو نه ويقتلون الانبیاء او دوی قتلول انبیاء بغیر حق پناه حق سره يهودو ډیر انبیاء قتل کړي دي په یو ورځ باندې دی 43 انبیاء علیهم السلام قتل کړي دي ځکه چې بعضی وختونو کې الله پاک پیغمبر یوی علاقه ته را لګو یو نسب ته را لګو یوی ذله ته یو پیغمبر را لګو نو په یو ورځ باندې دا ټول راغون شو به دین موږ ډیر تنگ راغلی نو 43 انبیاء هغه چې کوم دی په یو ځای باندې شهیدان کړ یحیی علیه السلام شهید کو زکریا علیه السلام نو دنیا شي انبیاء علیهم السلام دی يهودو قتل کړي دي نو دا رسوایی او د ذلت په د دی وجه نه دی چې دوی د الله د آیاتونو نه انکار کړي دي ويقتلون الانبیاء او دوی انبیاء قتل کړي دي بغیر حق پناه حق سره نو د هر پیغمبر حق دا پناه حق باندې قتل پناه حق باندې خود نه حق دا کې دی وسر په دی وجه باندې اولګو چې دا دی په خپل باندې غنل چې موږ دا دی پناه حق باندې قتل کړي یعنی دی خپل ضمیروم ملامت کول چې دا کار موږ بد کړی دی د انبیا په حق باندې موږ په حق باندې موږ د انبیا په حق باندې قتل کړی نو د هر پیغمبر قتل چې شوی دی نو یو پیغمبر قتل دا په حق نه دی شوی دا په حق سره شوی دی خو دلته د نه حق کې د دی وجه نه ولګاو چې دا دوی په خپل غنل چې موږ دا کار نه حق کو د پیغمبرانو دا قتل دا نه حق دی موږ په حق یو دی په حق دی بیا موږ دی قتلو نو دی خپل ضمیروم ملامت کول بغیر حق پناه حق سره ذالک دا په دی وجه بما عصوا چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی د حد نه تیریدونکي دي د الله نافرمانی کوله د حد نه زیاته نافرمانی د الله پاک کوله چې د انبیاء علیهم السلام غوند شخصیات چې یو پیغمبر سو قتل کی تر هغه پورې د الله غصه نه یخیږي چې د امت او یو زرو کسانو نه انتقام نه غستل بدلې نه غستل دومره الله پاک په خپل پیغمبر باندې خبر کیږي او د حد نه چې کم دی زیاتې کړي دي انبیاء علیهم السلام غوند شخصیات هغه نه دي پر هغه قتل کړي دي د دې وجه نه بدوی باندې تر قیامت پورې د ذلت او رسوایی کنتم خیر امه تاسو بهترین امت اخرجت تاسو رئیستری شوی للناس د خلقو د نفع د پاره تأمرون تاسو به حکم کوي بالمعروف د نیکو وتنهون تاسو منع کوي عن المنکر د بدونه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان لرئ بالله په الله باندې ولو امنا کچری ایمان راوړي وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیرا لهم نو دا به ډیره غوره وه دا به ډیره بهتره وه د دوی دپاره منهم المؤمنون بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي وو و اکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه نافرمانه وو لن یضروکم هېڅکله دوی ضرر نشي رسولی تاسو ته الا اذا مگر لږ د ژبې تکلیف و ای یقاتلوکم کچری دوی جګړه کوي تاسو سره یولوکم دوی به وګرځوي تاسو ته الادبار شاګان خپلې یعنی او به تختی ثم لا ينصرون بیا به دوی سره مدد نشي کولی دوی سره ضربت واچول شو علیهم په دوی باندې الذلت ذلت اینما ثقفوا هر ځای کې چې دوی وي الا بحبل من الله مگر دا چې الا بحبل من الله مگر دا چې دی مضبوطه رسۍ نیولې وي د الله وحبل من الناس یا دوی رسۍ نیولې وي د خلکو وباء او اخته شوي دي دوی بغضب من الله د الله په غضب باندې وضربت او اچولې شوي ده علیهم په دوی باندې المسکنه محتاجي ذالک دا په دې وجه بانهم چې بېشکه دوی کانو یکفرون بېشکه دوی انکار کولو بآیات الله د الله د آیاتونو ويقتلون الانبیاء
الانبیاء او دوی قتل الانبیاء بغیر حق پنا حق سرا ذالک دا پدې وجه بما عصوا چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی د حد نه تیریدونکي وو کنتم خیر امت بشک تاسو بهترین امت دی تاسو غوره امت دی اخرجت تاسو راستلی شوی للناس د خلق د نفع د پاره تأمرون تاسو حکم کوي بالمعروف د نیکي وتنهون تاسو منع کوي عن المنکر د بدینا وتؤمنون بالله تاسو ایمان لري په الله باندې ولو امنا کچری ایمان راوړي وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیر لهم نو دا ډیر غوره وا دا ډیر بهتر و د دوی د پاره منهم المؤمنون بعض د دوی نه ایمان راوړونکي وو واکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه نافرمانه وو لن يضروكم هیڅ کله به دوی ضرر نشي رسولې تاسو ته الا اذى مگر لګ د جبه تکلیف و ان يقاتلوكم کچری دوی جګړه کوي تاسو سره يولوكم نو دوی به وګرځوي تاسو ته الادبار شاګان خپل ثم لا ينصرون بیا به دوی سره مدد نشي کولې ضربت اچول شوی دی علیهم په دوی باندې الذلت ذلت اينما ثقفوا هر ځای کې چې دوی وي الا بحبل من الله مگر دا چې دوی مضبوط نیولی وي د الله رسي وحبل من الناس یا دوی رسي نیولی وحبل من الناس یا د خلق یا دوی د خلق رسي نیولی وي وباء او دوی اخت شوی دی بغضب من الله په غضب د الله تعالی باندې وضربت او اچول شوی دی علیهم په دوی باندې المسکنه محتاجی ذالک دا په دې وجه بانهم چې بشک دوی کانوا یکفرون دوی انکار کوو بیاات الله د الله د آیاتونو ويقتلون الانبیاء او دوی قتلوا الانبیاء بغیر حق پنا حق سره ذالک بما عصوا دا په دې وجه چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی د حد تیریدونکي وو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازشي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين مونږ ټول ته د قرآن فهم د قرآن پوهه راکړي إله العالمين زمون دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي إله العالمين مونږ ټول ته د قرآن مجید صحیح پوهه او صحیح فهم راکړي إله العالمین د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین حاضر مجمع ټول کامل مغفرت نصیب کړي إله العالمین کورونو کې څومره بیماران یا دي کې څوک بیماران الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کړي إله العالمین څومره ناحقه بندیوان د بند نه آزاد کړي الله څومره خلق مصیبتونو او پریشانو کې مصیبتونو پریشانای ختم کړي إله العالمین د څومره خلق او رزق لن تنگ وی إله العالمین رزق ورته فراخ کړي إله العالمین څومره ګناهګاران دي إله العالمین ټول ته کامل مغفرت نصیب کړي الله څومره خلک چې په کم ګناه کې اخته دي إله العالمین د هغه ګناه نه ول توبې استلو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین د رمضان مبارک میاشت روانه ده الله مو ټول خیر خیریت او عافیت سره میاشت ورسوي د هغې تراویح د هغې تهجد د هغې منځونه روژې إله العالمین صحیح طریقې سره زموږ نه ادا کړي إله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول